تاسو را یاد ساتئ مفتي منیر شاکر دا په ماضي توګه باندې دلته شهید کړی شو مړ پروت دی خو د مفتي منیر شاکر فکر د هغه سوچ د دې خاورې لپاره قرباني دا هېڅوک نشي وژلی مفتي صاحب من نه دی د قرآن مطابق بل احیاء ولکن لا تشعرون مفتي منیر شاکر ژوندی دی تر قیامته به ژوندی دا د شهیدانو سبق دی دا د امین سبق دی عزیزانو خو دې قام ته دومره وغواړو فریاد دومره کول غواړو چې د مفتي منیر شاکر دا مرګ دا آخري مرګ نه دی دا لومړی مرګ هم په دې خاوره باندې نه دی عزیزانو تاسو را واورئ دا قام په جنازو باندې ستړی شولو زه اکثر یوه خبره کومه مونږ ته د وحدت ضرورت دی دې قام ته د یووالي ضرورت دی عزیزانو ډېر په هوش باندې ډېر په تدبر باندې د دې قام په ټولو رهبرانو باندې غږ کوو که مذهبي مشران دي که سیاسي مشران دي که قومي مشران دي د خدای په خاطر باندې د دې پښتون قام دپاره جرګه شئ یووالي ته راشئ دا صرف جنازې نه دي چې موږ جنازې وکړو خارج شو عزیزانو تګلاره به منظمه جوړول غواړي د دې قام د نجات خبره ده د دې قام د بدبختو نه د ایستلو خبره ده تاسو را یاد ساتئ عزیزانو موږ او تاسو په دې خپله خاوره باندې ژوند کوو د دنیا قامونه دوی روان دي سیالۍ کوي ترقي کوي خوشحالۍ په بل کې دي خو زه اکثر دا یوه خبره کومه عزیزانو پښتنو دا واورئ چې مولانا حسن جان په دې خاوره باندې ووژلی شو بشیر بلال غوندې پښتون په دې خاوره باندې ووژلی شو نو د دې قام څلور د فریاد لپاره څه نه دي پاتې د دې قام څلور حجت ختم شوی دی چې موږ یې خاموشه شو موږ یې چوپ شو یا موږ صرف د دې ته انتظار کوو چې مړه پلانې به ووژلی شي جنازې به ولاړ شو عزیزانو دا یاد ساتئ قامونه څو ټوکران دي 4 کروړه اتلکه پښتانه په پښتونخوا کې دي 50 لکه پښتانه په جنوبي پښتونخوا کې دي 3 کروړه پښتانه په افغانستان کې دي قامونه ټول څوک نه وژني د سر سړی به پکې وژني د کار سړی به پکې بنده کوي د خبرې سړی په دې قام کې پرېښودل نه غواړي د قام د لښکر سړی د دې قام نه حصه غواړي چې د قام د سر سړي ختم کړو اراده او عزایم دا دي چې داسې سړی په دې قام کې پاتې نه شي په مفتي منیر شاکر صاحب په لکونو پښتانه راغونډېدل خو چې 100 پښتانه په چا راغونډېږي نو هغه هم په دې خاوره باندې نه پوهېږي عزیزانو موږ دا غږ کوو د دې مفتي منیر شاکر صاحب په جنازه باندې چې که موږ تاسو غواړو چې امن دې راشي په دې خاوره باندې ژوند دې راشي په دې خاوره باندې سوکالي او پرمختګ دې راشي په دې خاوره نو عزیزانو یو بل ته به لاسونه پراخول غواړي د مفتي منیر شاکر صاحب دا مرګ سبق کوم د دې پښتون ملت په ټولو علماء کرامو باندې په ټولو اهل مدارسو باندې په ټولو خانقاهو باندې چې نور بل نه په دې خاوره باندې نن توپان راغلی دی په دې خاوره باندې علما وژل او حق پرست علما وژل دا مفتي منیر شاکر جګړه ساتي نه وه مفتي منیر شاکر د ځان لپاره نه لګې که د ځان لپاره لګې وې نو په ډېره دنیا کې بیا بیګ بیلنسونه وې خو تاسو ته پته شته پښتنو د مفتي منیر شاکر نوم په شډول کور کې اچول شوی و د مفتي صاحب نوم په ECL کې اچول شوی و د هغه شناختي کارت بلاک کړل شوی و د هغه لعنتي پالیسیانو د هغه جبر او د سمبازلو پالیسیانو عزیزانو موږ تباه او برباد کړو خو که ووایو چې په الله نشته دی خلاصي یا صرف جنازې کول دي یا دې خاورې له امن راوړل غواړي خو امن باید تشریعاتونه راباندې نه کېږي د امن لپاره باندې عزیزانو دې قام نه به مسلسل جګړه ولې پکار وي په خیبر کې جګړه وشوله په باجوړ مرکز کې